السلام علیکم ملګرو. د مدرسې او کاري صاحب اکثر خپل طالبانو له خپل سټوډنټانو له دا خبره ډیره زیاته کوله چې زموږ د دین او علم چې کوم دی دا ډیر زیات قیمتي دی. دا خبره د یو ماشوم ذهن ته کوشي او دغه په ذهن کې ناسته وه. یو ځل هغه ماشوم کور نه بهر لوبې کولې چې دغه چپل وشلیدو. هغه لاړو موچي له وی زما را چپل وګنډه او ما سره پیسې نشته دی په بدل کې به زه تاله یو مسله ویم د علم خبره بدل وکم. موچي ولوي چې ما له مسلې مو وایه زه په پیسو باندې کار کوم مال پیسې راکړه نو الله بدل چپل ګنډم. ماشوم ډیر زیات خپه شو واپس را روان شو چپل یې راوښته کور ته راغو. سبا چې مدرسې له لاړو نو خپل کاري صاحب له دا خبره وکړه چې کاري صاحب ته خو اکثر موږ له دا خبره کې چې زموږ د علم او دین ډیر زیات قیمتي دی. نو پرون زما چپل وشلیدو چې موچي لاړم نو موچي له موي چې زه به تعالی د دین یو خبره وکم د علم یو خبره بدل وکم او زما را چپل وګنډه خو هغه مال چپل نه ګنډلو مال وی چې زما دین او مسلې ستانه دی په کار مال پیسې را کاله بدل چپل ګنډم. نو کاري صاحب هم ډیر زیات خفه شو. کاري صاحب داسې چلو کو چې یو غمې راوښت او د ماشوم لیور کو چې لاړ شه دا را سبزی یو دکان ته او سبزی والا ته وایه چې دا ما نه پسو والی. ماشوم غمې ایشتلې د سبزی دکان ته ورغلی دی. سبزی دکان ته چې ورغلی نو سبزی والا وایي چې دا غمې بدن نه زه داسې چلو کوم چې د ما خو چونکې وړوکې زویره دی سره به لوبې کوي او دې په بدل کې به تره لږه سبزي درکم سبزي اوسه. ماشوم غمې واپس راویشتلې دی او کاري صاحب ته راغلی. کاري صاحب له وی چې دا غمې خو دې خوړو څه قیمت نشته دی. سبزی والا ما له وی چې بس دا به درنه زه داسې والم د ما یو زوی ورسره لوبې کوي وړوکې زوی مې دی او دې په بدل کې به تره لږه سبزي درکم. کاري صاحب ولوي داسې چلو که چې اوس همدا غمې ته د زرګر دکان له اوسه. ماشوم غمې اوچت کړی د زرګر دکان له تللی. زرګر چې کله غمې کتلې نو ماشوم له وی چې بچی دا غمې د چېرته پیدا کړی دا خو ډېر قیمتي غمې دی په بدل کې که تاله زه د خپل ټول دکان هم پرېږدم نو هم د دې قیمت زه تاله نشم چکولی. ماشوم غمې راویشتلې واپس کاري صاحب ته راغلی چې کاري صاحب دا خو ډېر قیمتي غمې دی سبزی والا رالوي چې لږه سبزي پې در کوم او دا زرګر دکان زرګر رالوي چې زه پکې تاله ټول دکان هم در کوم نو هم د دې قیمت نشم پوره کولی. نو کاري صاحب ورله وویل چې د سرو زرو قدر چې کوم دی زرګر سره ویجي. او ماشوم دی ویل چې ته خفه کېږه مه زموږ دین چې کوم دی زموږ چې دا کم علم دی او دا دین او دا علم چې ته کم حاصلې دا ډېر قیمتي دی خو چونکې موچي په دې علم او دې دین په قدر باندې پوهېږي نه هغه سره د دې قیمت نشته دی ځکه یې تاله پې چپل او نه ګنډله. نو د دې واقعي مقصد صرف او صرف زما د بعضې ټایم کې موږ هم خلکو نه څه ګیلې کوو چې فلاني کس زما عزت نو که ته د کمال سړی نو ستا عزت چې کوم دی هغه خلکو سره به کمال خلکو که ته د علم والا سړی د ستا عزت په د علم والا خلکو سره وي. نو او د دې واقعي مقصد بل هم دا دی چې اکثر داسې خلک چې په سپک محفل کې ناسته پاسته کوي داسې خلکو سره ناسته پاسته کوي مطلب چې هغه نشه کوي یا بدعمله وي نو ای چې کوم حیثیت وي نو هغه سپکو خلکو سره په ناسته پاسته باندې خپل حیثیت خپل ویلیو زیرو کی. نو د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی څومره هم یوټ زما دا ویډیو ګوري نو سپکو خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ غلط محفل کې ناسته پاسته مه کوئ ورنه د ستاسو قیمت په هم ویلیو لیس شي ستاسو چې کومه ویلیو ده هغه بیخي زیرو شي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.